باب من استعاذ من الدین دی باب کې دا خای کا سړی چې کوي د دین نه پناه غوړي نو دا خبریا ورکشته. وبي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها عن عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاه منځنه بعد بدا د وګونې اختلیانه نفلونه کې اللهم اني اعوذ بك من المأثم خدای ز پناه غوړم د تو په زاری سره د ګناه ولا شیون نه د ګناه زین نه ګناه کرونو نه والمغرم د تاوان نه سړی بنې بوجرو ولې ملیا درنا کی. فقال له قائل یو سړی پیغمبر سنتل ثم اکثر ما تستعيذ من المغرم ای پیغمبره ته خو ډېره زیاته پناه غواړې د دین ولا بوج نه د قرضې ولا بوج نه چې تاوان در باندې راشي د بوج نه خو ته تاوان نه ډېره پناه غواړې. قال نغو پرمل سی ان الرجل اذا غرم کله سړی څه شي بوج لاندې شي که نه هیچا قرضه روپۍ ور باندې شي حدثه څه خبره کوي فکذب دروغ ورکړي خامخا یایي ووعده چې چا سره وعده کوي فاخلف بیا وعده بالکل نه پوره کوي. باب الصلاة على من ترك دینا دی باب کې دا خای چې یو سړی قرضه دین پر یخه دغه پسې جامع لمونځ وکړي سړی کما کوي هغه بنې دی وکړي کما کوي پیغمبر سم مخکې نه کولو په. وبي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا کوم سړی مال فریدي پلی ورثتی دا ورثاو ته ملېږي ومن ترک کلن کوم سړی بوج پرېږ دوالو یعنی دین وغیره فإلینا هغه به مو طرف ته ورسوي پیغمبر سم ذمېداري خستی وه. وبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخره. پیغمبر سمیل سو مسلمان د سینې شچوګا مومن وی کنه زاغه ته ډیر نږدې په دنیا آخرت کې د خپل ځان نه دی ارچ شینه. اقرأوا ان شئتم که خواخمی دا آیت وایي کنه النبي اولا بالمؤمنین پیغمبر مسلمانانو ته ډیر ګران وي ډیر خواخ وي ډیر ورته نږدې وي من انفسهم د ځانونو نه د ښځو نه د بچیو نه. فایما مؤمن ماته کم مسلمان چې وفات شي وترک مالا که مال پریښي وي خو فلیرثه عصبته بیخي عصبه کوم خلق دي کنه تر زمان شلو کوم د ورونه سی دا د دی ولا ورسان ګرځي عصبه مضبوط خلق د صورت رشتې کې ډیر نږدې وي. من کانو څه چوغاوي ومن ترک دینا او ضیاعا که وسړي دین پر یخه د دې شی پر یخه د لک اولاد مولاد پرې دول سره چوغونه کنه فلیاتنی موت د بیا رشي فانا مولاه زغه د پر مولا یعنی زبته بیت المال نه د شون ورکاو. باب مطل الغنی ظلما کوم ساړي سره پیسې وی کنه غو بوجود روپې نه د کیدا هم ظلم کې رسی مطل منا ټال مټول کول تاخير کول په شي کې. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن همام بن منبه اخي وهب بن منبه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلما دی غنی سړی ټال مټول کول دا ظلم ده. باب لصاحب الحق مقال کوم سړی حق در بنې لري هغه د خبري او رول شي خبري د کول شي او ته د سیل شي سره ویل د شای په ټیم نه ادا کوي په دې باندې سړی نه خپکیږي. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال پیغمبر سمم د سي تیری دي کنه سلیل واجد کوم سړی سره خیر او غي پیسې شته واجد منه قادر لوند سره لیکلی کنه س دین ادا کول شي غنه بعد ټال مټول کله یو منی په سمات الون ټکلی کله کنه دا غوړو منای واده نو یحل عرضه وعقوبته نو بیا دا کور دی ولا سیس د ټال مټول کې دوه حللې دی ولا عزت او دی ولا سزا کاغه ته د خبره وکي چې عزت ته تکلیف ورسید به نه خپه کیږي یا ته سزا ملو شو. قال سفيان عرضه يقول مطلب د سه لکه متول تانی ستو مسر شو کړلو ټول مټول در سره واکړلو ویل ټال مټول کې د سې وتیل شي خا کنه متل تانی ما ټال مټول در سره شروع کړ د شای نه کې عقوبت څنګه د سزا چشته شي الحبس سره باندې کې دروازې مخې ته تکینی کنه سینا و نصر روپے را کنه نه سندتا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه اسره پیغمبر صلی الله سخت غوښتنه کوله پاغله زلو خبري سختي کړی وي فهم به اصحابهم الګری اراده وکړي ته
لگا خیانه وکي. فقال وی فرمیل دعوه छोड़ दो इसे فإن لصاحب الحق مقالا جو صاحب حق ہوتا ہے وہ کہہ سکتا ہے خبری کول شي ته. بابن اذا وجد ماله عند مفلس دا خای کوي سړی دا خپل مال یې داسې مفلس سړي سره وکتل چې هغه باندې غریبانې حکم لګېدلی ده په البیع په بیع کې والقرض یا قرضې مملي کې والودیعت یا ودیعت یې کړو امانت په طور باندې وره فهو احق به نو دا سړی زیات حقدار د څه شی نه راواخلي. لکه یوه سړي باندې د روپۍ وي روپۍ لنډول نه شي نور ورباندې اقدام د سره وکتل غوڅکای ورسره دا غوڅکای د ونه قبضې کې کړلو ته دوره روپۍ څه مغوره جوړېدلې بس دا ونه قبضه کول شي. وقال الحسن حسن سے فرمای دا افلس یا افلسا سکله سړی غریبانی کې غریبانی بنی ور رسیږي صحیح ده وتبین واضح شي لم يجوز عتقه بدی ولا زدولا نه دي صحیحه کله چې غلام څه زدي مو ته غلامان ما زدوال د قرضې لاندې که صحیح شولا ولا بيعه اند سدي ولا خرڅولا نه دي شون خرڅول شروع کی ولا شراؤه دي هغه ولا شون خستلانه دي چې سویر شيخانه ته ویلې خالی اول ته ضروري شون خیر د خلق خوراک سپوک ولا سمون نه بعد قرضې لنډوا. بل بسی وقال سعید بن المسیب دیت قضا عثمانو عثمانیانی صاحب دا فیصله کړی د سمانی اقتضا من حقه کوم سړی خپل حق وغوړي قبل ایفلسا او دی باندې مفلسي حکم نه لګیدلی په هو له نو دا شایب دی مغوي صحیح دا شول حق جوړیږي. ومن عرف متاعه بعینه کایو سړی د اندسي غریب سړي سره خپل سامانی وکتلو وای پیژندلو کنه بعینه سمغه شایته یا خدور کې بدلون نه درغله په هو حق به هغه نو پس رخصتل شي ستو بن خپل د نیو ډیر دربون د قرضول ډیمبار د دربنې کنه تو سره زمو ملانه کوم غوسکای مې درخواست کړو مونږ غلطی شي د 100 روپۍ راوړم خپل غوسکای را واپس کا. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبد العزيز اخبره ان ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال يدسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه کوم سړي خپل مول را گیر کړل وای کتلو وای پیژندلو مغه شوندې وسره ده بدلون ورکې نه راغله عند رجل سړي سره او انسان نه بل جو سره قد افلس صاحب مفلسي حکم لګیدل د مفلس شو ده فهو احق به من غيره اندا وسړی څه ده عینور کرزوړ نه زیات حق دوره اول بیندور خرید نور قرض خو نه شر خستل. قال ابو عبد الله هذا الاسناد كلهم كانوا على القضاء دا اسناد څه د ټول د قضا متعلق خبر رغلی. يحيى بن سعيد وبكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز وبكر بن عبد الرحمن ابو هريره كانوا كلهم على المدينه. باب من اخر الغريمه الى الغد او نحو لم ير ذلك مطولا دی باب کې دا خی څه کایو سړای دا کوم سړی باندې کارزور باندې ته غریم نه ال شي کنه اماغه ته لاغونه تاخير ورکړه خیر د سبو د شي د بل سبو شي مثلا یا دوی رزي یا درې رزي ولم ير ذلك مطلا دي ته ماتل ټال مټول نه نشیل. وقال جابر سے فرمایي چې اشتد الغرماء في حقوقهم وی پیر کې مته د قرض خو کسونو ډېر سختي وکړه خپل حقونه کې پدین یا بيد ما بجان لكما دین سو فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ثمر حيث پیغمبر سمته د مو بغو له میاد قبول کی پاو غونه کول له فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم الحيث ولم يكسر لهم كجري وتنكر موتي. وقال بيت ساقدو عليك غدا سبا د ترزم خاکنه فغدا علينا متصبر لحين اصبح سبيتم کی حين اصبح فدعا في ثمرها بالبركه برکت دوک فقزيتهم طول تم حق دا کو دي د غریم ټکه مغروم په معنی اخستل شي غریم ټکه د کارسخوا په معنی اخستل شي. باب من باع مال المفلس او المعدم فقسمه بين الغرماء او حتى ينفق على نفسه. دی باب کې دا خای باب من باع مال المفلس مفلس ولا مول خالص او المعدم معدم من فقیر سړی غریب سړی چې شو سره وینا دی ولا مول خالص کو غنوات فقسم بين الغرماء غرماء مانس کی تقسیم کړل کوم قرضخه خلق سدي قرض خواه او اعطاه یدی تویر کړل حتی ينفق على نفسه خیر ځون باندې خرڅوا کنه فنور شون سی زیاتی بدن مو خلو بل شون دی ولا قرضا لنډیږي نمو د ستړي کلو ندشه خبرم سيده کنه وبي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم
قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال اعتق رجل منا غلاما له. دا حضرت سے وای چې موږ یې کس خپل غلام آزاد کړو عن دبرین سما مرګ نه بعد وزادېږي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی من یشتریه مني من بعد بيڅوک اخلي. فاشتراه نعيم بن عبد الله نعيم سے بوستل فاخذ ثمنه هغه لکمات بروستل فدك اليه اقيمات وترك. وګره نعيم نامه باب اذا اقرضه الى اجل مسمى مقرر نټي پر قرضا ورکه او اجله في البيع یا بيع کې وته مهلت ورکه ټیم دا سید. وقال ابن عمر في القرض الى اجل لا باس به. ابن عمر سے ویلي کا اجل پر د کار زور کې دیږي پرونه کې خود سی وته نه ستونه مخ کې بیان شو خدای دینه هغه نه مخ کې غختل شي. وان اعطي افضل من دراهمه ما لم يشترط اگر چې هغه نه خدر هم ير کې خو شرط نه لګولي پرونه لري. وقال عطاء وعمر بن دينار هو الى اجله في القرض قرض کې خپل اجل پر دی ولا خبري منلې شي. وقال الليث قال حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا پیغمبر سندي وسړي خبر ذکر کړاله. پیغمبر سندي وسړي ذکر وکړ من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل هغه په یو بني اسرائيلینه شغ وختي وا دا خبره وختي س ايسلی په هوڅ هغه سره شو کی قرضي ولا ملاوه کی سیدا فدفع اليه لاجل مسمى به وتنټي پر ور کړل. فذكر الحديث ما کی وګد حدیث به تیر شول مخته. باب الشفاعه في وزع الدين دی باب کې دا خای کوي وسړي بل بني کار زاده د بلتی صلاحونه رسول الله شه سفارش وک صلاحونه کامي کیږي تا کنه د شتا کولای شي. وبي قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانه عن مغيرة عن عامر عن جابر قال اصيب عبد الله سيبسو دی بن شهید شي وکنه خود جنگ کې وترک عيالا دی بچی پات شي ودینن دین او فطلبت الى اصحاب الدين د جابر سی بي سمو د اصحاب دین سودا قرضي ولا کسون زه ته مو مطالبه کس ايزعوا بعضا سلاغن رنکام کی خفابه وغنه کما ولا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم تورغلم فاستشفعت به عليهم پیغمبر سم په ذریعہ مغو بن سفارش غوښتو کما د پر سفارش وکي فابه وغو دی هغه سفارش هم نکو قبول. فقال پیغمبر سمو فرمایي چې صنف تمرکا كل شيء منه على هد سيدا چې د خپل کجوري دی ریشي کې د پاندې سیدا صنف منه تقسیمی کا صنفونه ورګه جوړ کا کو دیار چې شی ولا علی هدا من بیل کې دا سیدا عقب بن زید علی هدا د اسق ابن زید سیدا بیل کې دا سیدا د بیل کجوري وکنه عسق اخوشو تل شي ولین علی هدا دلین ور کې بیل کې دا سیدا ولا عجوا علی هدا عجوا کجوري بیل کې دا سیدا ثم احذرهم غنه بد کسون بیرولا حتی اتی کزه ترسن. ففعلت جابر سيرسي اندسي ميوكو كان ثم جاء پیغمبر سن تشریف راوړ فقعد عليه التكيكين استو وقال لكل رجل ارسل تبي دسكيل قوالي يوكي حتى استوفى سټول را پرای کړل سیدا وبقي تمر كما هو مغشون دي کجوري پاتې سره ورکی کمای نو رغله كانهم لا يمس لك سره غوتی نه دی مغشون دی. وغزوت من النبي صلى الله عليه وسلم ایس پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو پیر کې غزوی کې آل وړون سیدا على نازوح لنا ميوخو فازحف الجمل نداوخ فسستیدو شول سیدا انده شیطان لګي چړ کول فتخلف علی زی ټول نو ورسته پریدونه. فوقظه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه پیغمبر سره سره د شي سره والو کنه لو سره قال برتلس بعنيه وبن رخار ساکه کنه ولک زهر الى المدينه مدینه پر خیر ته پلوړ شوی تو وی سیدا. فلما دناونا کله سم مدینه ته نږدې شو استاذن ته اجازه ونه وختلو قلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس یا رسول الله ما خو نه واده کړی دی سیدا حدیث عهد بعرس منه نه واده کړی نو ورستلی. قال فما تزوجت بكرا او سيبا بكر سره سيبي سره قلت سيبا وت وجه بین کې چې سیب عبد الله سي شهید شول وترک جواريه سویغارن وړي لونی پر یخې دی خویان دې مې په تزوجت سيبا غټي خج سره ماده زکو کو تعلمهن چې ترکیب ورزده کې وتؤدبهن ادب او تربيت ورزده کې. ثم قال غنبتل چې ایت اهلک کور ته لاړ شه فقدین ته چې کله راغلم په اخبرت خالی نخپل ماما ته می خبر او خدل چې به بيع الجمل یوخ می خرڅ کړی دی فلا منی ما ملامت وکړو چې د والد خرڅ وخت خرڅ کنده یوخ د سراو. فاخبرت به متخبر ک به اعیاء الجمل چې د وخت شو داخل کمزور او ستړه بکیدو سره سید لل نشو نسم پکولو. وبالذي بمتا خبر خص په مرسم سم ملام کړی د کان من النبي صلی الله علیه وسلم وکزه ایاه به پیغمبر صلی الله خبره مت ذکر کړه چې ورسته وخ کیدو کنه لو سره ورسته نو ولو ډایرک په منډ شولو ټولو نمخ کې روان شولو.
فلما قدم النبي صلی الله علیه وسلم څه کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو مدینې ته غدوت الیه بالجمل یوخ متعیر سوخ خسته ده فاعطوانی ثمن الجمل والجمل و خيار تروکو او خلک روپۍ راکې د دوړې ته وسهم مع القوم او د کوم کسونو ته د غنیمت کې حصہ سیر کوله هغه سره مو ته حصہ ورکې روکړله باب ما ينهى عن ازواعه المال دی باب کې دا خای څه د مال زی کول نه من رغلی ده وقول الله تبارك وتعالى والله لا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين سالا تعالی فساد نه خوخی او د مفسد خلکو له عمل نسی کوي قال محتسی الصلاه کتامرک شعیب علی السلام ته خلق ویلیو کنه اند شنور پیغمبرونو ته لیونو علی السلام غلطه الصلاه کتامرک او سیتل منځونه لګې شمو ته د خبري وخایتو دین سنت ور کما عبادت اباونه سمو غوټه د تاغه شون پریدو سکم مور فلر کول نکونو مکول او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یمو د تاغه کارونه شروع کو کاڅه سکم په مولونه کی غوړو یمو غوړو هغه بکو یکم ته غوړي مغه بکو نه مخبل مرزه د زکات نه ورکو سیدا نور شنه کو د شه د پیغمبر ته جوبیر کړو وقال و مختنس یالا پکایلی سوالات السفهاء اموالکم کوم خلک ما کل بچی سدي کنه هغه پلور نه پوت شو یا مول وسره ډیر ده هغه ته بنیر کې اخر په فضل خرچې ورکی کوي کنه مشر سړای پر باندې پام کې لګي خرچه وکي والحجر فی ذلک دغه حجر لګول شمنه کوي به صدا شاو تمار کې وره وما ينهى عن الخداع او هغه خبرې دی به کې خیال شي کوم نه مان رغلې سو دوکا بنه کوي په بیا تجارت کې وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسري پیغمبر سمتوي چې د خدای رسول اني اخضع في البيوع ماته په تجارت او خرڅل خرڅل کې ډېر دوکي ملويږي فقال پیغمبر سمتي چې کله چا سره خرڅول خرڅل کې اول د شیته اذا بيعت چې کله چا سره خرڅي خلي فقل اولا نو ته چې لا خلافه تمومنس کې به دوکان نه وي فكان الرجل يقول سړي به انده خبره ده کله دوکا در سره کا شاید نو واپس خل وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم أفل السلام فرمي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفل السلام فرمي إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات الله تاسو باندې حرام کړی د سدمیاندو د پلارانو ټولو کې راغله مشرانو بیا ادبی بنه کوي نه پرمانی بنه کوي جایز خبرو کې باغونه سرغړونه نه کوي ووعد البنات اند سره در باندې حرام کړي چې ژوندې لونی خاخي کوي ووعد البنات من ژوندې لونی خخول یو خدای سره اختیار زنده در ګور کې بل مانان دادا شکه صحیح تربیتی لور ونه کې کنه نو دا د شواله کتاب ژوندونه ونه ور د پان کړل سنده سیونه شوزي را روغ شو بل سنز ومنع وهات پیغمبر سندینا معنی کړي چې کله ته چوت شویر کول ټیم درشي منی کوي ومنع من به منی کوي خو ته چو بني حقي هاتي رويکا سبل ته د شویر سی تو طرف نه به منی کوي خو سبل چونه شي ته رسی به وته یو مخه روکا دو معنی ده یکم شي کې د حق نشته روکا کوم شي چوله حق جوړیږي به تنه ور کوي تل شي منع هات وکره لكم پیغمبر سنت تاسو لپاره منع کړی د مکروه ګڼل قیل او قال لا خبري کول قیل او قال منه فزول خبري بحثونه کول وکثرت السؤال لا زیاتی سوالونه کول څه پیدا ورکی نه و اذاعه المال اندشه تمال زی کول باب العبد دا باب د بیان کې سی غلام دراع مثلا شده حفاظت کون کدلون سره لیکلی کنه فی مال سیده صدا شده دی سید ولا مال د پر حفاظت کون کده ولا يعمل الا باذنه هغه اجازه نه بغیر وکړونه نه کوي سیده نه العبد راع فی مال سیده دا غلام سی خادم دا د مشر ولا ټول شون حفاظت وکي وبي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع تاسو کې هر سړی ذمہ دار ده هر سړی شده دا د کور شده شیختان ده ومسؤول عن رعيته دینه به تاسو کېږي د لاندې کسانو رعیه منه لاندې کسان کوم دین دي لکه امور د دین به بچای تاسو کېږي خوانه به د خزي بچای تاسو کېږي ځکه خزه دی لاندې ده فالامام راع کوم امام می دی ملک مشروي د علاقې مشري څومره زوی د مشروي کنه دا څه ده د یو حفاظت کون کده غو پام ستي هغه بار شي خیال ستي ګونونه به بچ کوي وهو مسؤول عن رعيته لاندې کسانو په باره کې دینه به تاسو کېږي والرجل في اهله راع سړی په خپل کورنۍ کې مشر ده د غوړ شي پام ستي وهو مسؤول عن رعيته دغه کورنۍ بونه تاسو کېږي والمرأه خذ في بيت زوجها د خوان په کور کې مشر ده د خوان دي شونه حفاظت کې زی کوي بنا اور کوي بنا
راعیه دا حفاظت کوونکې ده وهي مسؤوله عن رعیتها د بچی په باره کې د کور له شیانو په باره کې ونه تپوس کېږي دا شیان د ویلې ځای کولو کله کله خفا به شولې ته د غړي بیا تولولو ته یې کړي همدا شی ته شکر به د ختموالي په زور شیشه به نه ختمېدله به د په زور ختمولو یا بچی صحیح تربیت نه ده کړه خچن خیرن د ستلو والخادم همدا شی ته خادم په مال سیدها چې ځون ته مشر لګولی خدمات د پاره راعي هغه د پاره د حفاظت کوونکی ده وهو مسؤول عن رعیته هغه په باره کې نو به تپوس کېږي قال مختص وسمعت هؤلاء من رسول الله صلی الله علیه وسلم صداغه شدي دا کسونه نه دا حدیثونه دا شون موریدلی دی پیغمبر سمونه خاکنه هؤلاء من دا خبرې په معنی دا خاکنه واحسب النبي صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر سلام په باره کې مداخله دا هم یلی وی سو الرجل راع فی مال ابیه د پلار لکم مال وی کنه هغه د پاره د شه د حفاظت کوونکې لکه پلار سفر کې د رستیو مخې لګي د زیکی کله وچ شي کې ور لګي سیدا نشی تماشی پکې وهو مسؤول عن رعیته دی ونه تاسو کې فکلکم راع تاسو کې هر سره سنه صدرجی کې شه د ذمہ دار د حفاظت کوونکې ده وکلکم مسؤول عن رعیته ارشنو به تاسو کې دی غول لاندې کسانو په باره کې